پیغمبر چې ادیرو ته د تلو اجازت کړی دی د دې راز تپوس وکړي. راز پکې دا دی چې صحابه قبرونو ته ځئ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروا. وړاندې مې معنی کړی وای دې نه پس ځئ. ولې قبرونو ته پتلو کې سړی ته تذکره د موت وشي، مرګ ورته رایاد شي چې دا د خاورو ډیری لاندې چې کوم سړی پروت دی داسې به یو ورځ ضم شي. لکه حاجي محمد امین صاحب د خدای پاک وبخي داغه په قبر لیکلي دي چې لکه چې ته دغه سي زوما، لکه چې ته دغه سي زوما، لکه چې زیم داسې بت شي. پوه شوې پرې چې قبرونو تلو کې تذکره د موت سړي ته وشي، خپل انجام ورته رایاد شي چې یو ورځ به زم داسې شم. نو چې تا ته خپل انجام رایاد شي قدرتی طور به ستا په زړه کې خوف خدا پیدا شي، د قبر او د آخرت یره به دې کې پیدا شي، نو ته به نیک شي. ادیرو ته د تلو اجازت چې اسلام ورکړی دی د هغې دا معنا ده، د هغې دا معنا نه ده چې دا ستا ملک کې څه کېږي. لګیا حاصلات د قبورو خوړل اسلام نه تپوس وکړئ چې د قبرونو حاصلات خوړل. اوس ته ماته ووایه چې په قبر پیسې اچول د دې قبر ته څه فایده ده، دې مړي ته څه فایده ده؟ نن ستا په ملک کې زیارتونه په 2 لکه روپۍ د هفتې ټیکه کېږي. سم سنګي پارک زه ډېره کې کله خیال کوم چې هسې په غضب اختی ځان دې ملا کړی دی، که ځان دې پیر کړی وی لوی مزې به دې کول. پیر شوې بلا دې ورکه دی، 2-3 چیلي پیدا کړه او در پسې به ګرځي صاحب او خلقو ته به وایي چې دا پیر صاحب د شپې اندام پکې که د غلو ډېری وایي دا د شپې اندام پروت دي. نو ته هغه زوړ شرک خو ستا دماغ کې شته که